ابو جهل خپل نوم څه دی نه درځي، صرف علما ہوتا. عمر بن هشام نوم دی، کنیت څه دی؟ کنیت دی ابو الحکم. خو چاته نه ورځي، چاته نه ورځي. ولې نه ورځي؟ الله رسول بی ادبی کولا. الله فرمای دا، الله محبوب فرمای دا ابو جهل دی، محبوب له خولې نه وروتل، د مشرانو له خولې نه وروتلو، خلکو نه عمر بن هشام نوم هیر شو، ابو الحکم کنیت نوم هیر شو، بلکې په څه باندې مشهور شو؟ په ابو جهل باندې مشهور شو. دې لجاته الله خپل محبوب ته نه فرمای چې ته خو بشر یې، بلکې څه فرمای؟ ای محبوبه ته ورته وفرمایه چې زه په ظاهر کې ستاسو په شان یم. سبحان الله. علما فرمایي د دې آیت دوه مصداق دي، یوه سماجي وجه ده، یوه اقتصادي وجه ده. یوه اقتصادي، یوه سماجي. توجه وکړئ، ډېر څه به حاصل کړئ. اقتصادي ده، حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود سره مناظره ده. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذي یحیی و یمیت. ابراهیم ورته فرمای زما رب هغه دی چې مړي ژوندي، ما رب هغه دی یحیی و یمیت چې ژوندي کول او مړول کوي. قال انا احیی و امیت. نمرود وایي زه هم ژوندي کول او مړ کول کوم. او نمرود ته څنګه کوې؟ دوه کسان راوغوښتل له قید خانې نه، یو ته یې ویې زه ازاد او بل جلاد ته ویې سر تې ووه، ویې وګوره یو ته مې زندګي ورکړه او بل مې مړ کړو. ابراهیم علیه السلام حالانکه دا خو ژوندي کول او مړ کول خو نه شو کنه، دا خو تا اقتدار دی، دې لجاته غلطه فایده اخلې. ابراهیم علیه السلام فرمای ان الله یأتی بالشمس من المشرق، زما رب هغه دی چې له مشرق نه لمر راپورته کوي، فأت بها من المغرب. ای نمرود که ته ځان ته رب وایې بیا د لمر له مغرب نه راپورته کا. سبحان الله. الله فرمای فبهت الذي کفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نمرود په خولې باندې سپېړ ووهلی شوه، خوله یې بند شوه. الله ظالمانو ته هدایت نه ورکوي. دلته توجه یوه اقتصادي وجه ده. الله ولې فرمایي ای محبوب ته ورته وفرمایي زه په ظاهر کې ستاسو په شان یم. واورئ په زړه ګلدسته کې ځای ورکوئ. محبوب ولې فرمایي؟ دلته ابراهیم علیه السلام گویا کې د خدایي دعوه وکړه چې څوک ځان ته خدای وایي نو دی د لمر له مغرب نه راپورته کړي. په ورځو کې یوه ورځ دی الله محبوب په غیږ، الله محبوب حضرت علی په غیږ کې تشریف فرما دے، متعدد کتابونو دا حدیث ذکر کړای دی. لمر پرېوتلو، حضرت علی له سترګو نه اوښکې راتوی شوې، هغه محبوب په رخسار باندې پرېوتې. محبوب سترګې کولاو کړې، ای علي ولې جاړې؟ څه مسله ده؟ وایي قربان لمر پرېوتلو، مونځ رانه لاړلو. محبوب فرمایي ای علي ته به ادا کوې که ته به قضا کوې؟ حضرت علی عرض کوي یا رسول الله زه خو الله والله رسول په اطاعت کې وما، زه به څنګه قضا مونځ کوما، زه خو به ادا مونځ کوما. محبوب ورته فرمایي ښه ادا به کوې؟ الله اکبر. ما محبوب کریم لمر ته اشاره وکړله، لمر ته اشاره کولو چې هغه ډوب شوی لمر یې راپورته کړو. سبحان الله.